الرحیم ټول میډیا ملګرو ته مختلف چینلز ورته او پرنټ الکترونیک میډیا سره تعلق کې ټولو صحافیان برابر ته زه په ننني پریس بریفینګ کې ویلکم وایم. تاسو ته پته ده چې یو های پروفایل مرډر شوی محمد زاده اګروال چې په هغې باندې ټول ملکنډ ولس ټول عوام او زموږ ټول صوبې سره تعلق لرونکي مختلف تنظیمونه مختلف سماجي حلقې هغه پرې ډېر سخت خفه وو او موږ ټولو ته دا یو غټ چیلنجینګ ټاسک و. صوبایي حکومت په هغه ټیم کې تاسو ته پته وي زموږ یو ډیپټي کمشنر یو اسسټنټ کمشنر پکې ټرانسفر شو. دا زموږ د ټیم دپاره ضلعي انتظامیه دپاره یو چیلنجینګ ټاسک و. موږ د 3 ورځو نه په دې دغه باندې لګیا وو. پرون د خیره سره موږ دواړه ملزمان کوم چې تاسو په فوټیج کې کتلي وو چې یو 2 کسان په موټرسایکل باندې راشي او د محمد زاده اګرا شهید کړي ډېر په بېدردۍ سره شهید کړي شي. په دې کې موږ سره موږ باقاعده پراپر فورنزیک ټیمونه ډیپیوټ خاص کر زموږ سیکیورټي ایجنسیانو هغې کې آی بي سپیشل برانچ دې ټیمونو موږ سره د انټیلیجنس کوآپریشن په مدد باندې او زموږ ضلعي انتظامیه زموږ اے سی صاحبان صوبیدار میجر پوسټ کمانډرز ټول په دې ان تک مهنت باندې دې نتیجې ته ورسېږي. دا موږ ټریس کړه کوم چې په دې کې مین ملزم دی چې کوم ټارګټ کیلر دی هغه نوم دی زبیر ولد حبیب الرحمن او بل چې کوم ورسره په موټرسایکل باندې ناست و هغه نوم دی داود ولد یوسف خان. دا دواړه مونږ اریسټ کړه دیو کنفیشن هم وکړو او باقاعده مونږ نن تاسو ته مخامخ کړه. انشاءالله نور به عدالت ته پیش کوو دوی به کړي نه کړي سزا مونږ تجویز کوو او پراپر نور به چې کوم قانوني کاروایي هغه پې کېږي. دا یو د داود چې دی داود ولد یوسف خان سکنه موسی بابا درګۍ دی او زبیر ولد حبیب الرحمن سکنه مرشاخیل کاکوس دی. دا بالکل دا کیس هم د ډرګ مافیا دی. مونږ چې کوم زمونږ دغه دي هغه دا د ډرګ مافیا سره ریلیټډ کیس دی. په هغې کې دوی محمد زاده شهید کړی شوی دی او انشاءالله زمونږ د ډرګز مافیا خلاف اپریشن روان دی. زه ستاسو په وساطت باندې دا یو بل اعلان هم کومه چې محمد زاده شهید چې کوم سوچ و چې محمد زاده څوک وژلی نه شي د هغه سوچ به ژوندی د هغه میشن به ژوندی هغه زه نن انسټیټیوشنلایز کومه. موږ خپل لیوي فورس چې کمیونټي نارکاټک سکواډ دی د هغې نوم د محمد زاده شهید نارکاټکس فورس په نوم باندې کوو. دا به اپریشن روان وي انشاءالله او دا به زمونږ یو موټیو وي څو پورې چې ملکنډ ډرګس فری کړی نه وي. دلته موږ یو کریمینل یو اجرتي ته نور ځای به نه ورکوو او نه به رانه دلته ځای پاتې شي. دا خو داسې ده چې وجه یې خو همدغه ده کوم چې ما تاسو ویلي چې کوم ډرګز او دغه دي. باقاعده نور خو چې کوم دوی انویسټیګیشن کوي دوی کنفیشن کوي خو نور بیان په بل نوعیت سره وایي چې یاره یو سټیټمنټ دا ورکوي چې یاره ما نه پیسې اخیستې وي او 15 لک روپۍ وي او ما یې قرض ما یې پیسې واپس نه راکولې نو ما ته یې کنځلې وکړې او ما په هغې باندې ووژل او نور باقاعده مونږ چې دې کې څومره انویسټیګیشن کې به نور ټول تاسو ته کلیر شي. دغه کې کوم چې انټیلیجنس سیکیورټي ایجنسیانو کوم چې په ملکنډ کې نون یا ریپورټډلی ډرګس ډیلر دي ډرګس بلډر دي ملکیت فروش دي د هغو تعداد دلته 161 دی. پرونه پورې موږ پکې 30 کسان نیولي دي. که تاسو سره ټایم وي نو هغه هم موږ سره دلته دي او تاسو ته مخامخ کولی شو.